وی چې د کمې زنانه ړومبی لور پیدا شي دا مبارکه زنانه ده چې ړومبی د هغې لور پیدا شي. اولاد ذکر چې الله قرآن کې کړی دی ړومبی د لور نه کړی دی چې لور پیدا شي. دا نن لور ده او دا به سبا موري مور. نو لونه معاشره کې بوج مه ګڼئ، لونه په معاشره کې بوج مه ګڼئ. نن د لور یوه ګیله ده، د لور ګیله دا ده چې مولوي صاحب ما ته بابا په سمه خوله خیرالي نه وایي، ما ته بابا د مینې نه ډک غږ نه کوي. زما ګیله دا ده مولوي صاحب چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور ولیدله چې بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله، نو امام الانبیا چې خپل لور دروازه کې ولیدله نو نبی علیہ السلام ورپاسېده وی مرحبا بابنتی، لوري په خیر علی، لوري په خیر علی، هر کله راشه، هر کله راشه، مرحبا بابنتی، لوري په خیر علی، لوري په خیر علی. نن لور ماته وی زما ګیله پیدا شي چې د دواړو جهانو سردار چې د جنت دروازه به د ټولو د ړومبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کولاویږي. ړومبی به دروازه نبی علیه السلام ته کولاویږي. یو پیغمبر هم جنت ته نشي تللی چې څو پورې نبی کریم صلی الله. نو مولوي صاحب دومره ښکلی پیغمبر روب الله څومره ورکړی و. بعضې پلار وی زما په دې دبدبه ختمیږي چې زه لور ته ووایم چې لورې په خیر آلې مړه ستا به څه دبدبه مړه په دې دبدبه ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله دومره روب ورکړی و که نه چې په غلطه اراده به یو سړی د نبی علیه السلام طرف ته را روان شو نو د یوې میاشتې فاصله چې به ورته لا پاتې هلته به پرې روب وغورځېد. یوی میاشت په فاصله کې با د نبی علیہ السلام روب په دشمن ورزیده. یو سردار راغی وی زه د نبی علیہ السلام سره خبرې ور سره کوم. دا مونږ چې کله ناکله علماو سره کینو په مونږ هسې روب راشي. دا د دې پټکي روب دی، د هر سنت رعب شته خو دا پټکې نه دی، دا سنت هم دی او د دې یو رعب هم دی، د دې یو دبدبه هم ده. نن چې دا غیر مسلم ټیټ ګرځي دا د دې پګړۍ برکت دی. دا دې یوې پګړۍ ته ټیټ ګرځي چې دا یوه پګړۍ وي نو الله پې اس یو روب وغورځوي. هغه سردار چې راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله خبر وله نه چې کېناست پورې نو داسې رپېدو، داسې ګړبندې پې ولګېد، رپې پې ولګېد. نبی علیه السلام ورته ته ولې رپېږي؟ وی زم د هغې ښځې زوی یمه چې وچې غوښې به یې خوړې او تم د هغې ښځې زوی چې وچې غوښې به یې خوړې. لکه پخوا به خلکو د قربانو دا غوښې وچولې که نه، نو مونږ خو یو خلک یو، زما مور نیا به هم وچې غوښې خوړلې او ستا مور او نیا هم وچې غوښې خوړلې، ته ما نه ولې یریږي؟